الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سلطان الرسل وبارك وسلم وصل عليه. محترم مسلمانانو، نن د اختر ورځ ده، رمضان المبارک تیر شروع. مسلمانان خوشحالی نه مناوي چې شکر دی چې موږ د رمضان روزې ونیولې او الله د عبادت توفیق راکړ او روزې رانه خرابې نه شولې، نو د دې شکریه مناوي او په دې خوشحالي کوي. خو د اسلام دا خوشحالي هم داسې چې هغه عبادت دی. لوی اختر کې مسلمانان نفل روزې ونیسي، حاجیان حج ته بیت الله شریف کوي، ذکر او اذکار وکړي، قیام اللیل وکړي. بیا الله خوشحالي را لېږلې ده. یو بدني خوشحالي ده، هغه 2 رکعاته د اختر لمونځ دی، او یو مالي خوشحالي ده، هغه وضیه کول دي. واړه اختر کې مسلمانان روزې ونیسي، تراویح وکړي، عمرې پکې وکړي، نفلونه پکې وکړي، تلاوتونه پکې وکړي. بیا مسلمانان خوشحالي نه کوي. یو مالی خوشحالي ده، هغه سرسایه په شکل کې راغلې ده، او یو بدني خوشحالي ده، هغه د 2 رکعاتو د اختر د لمانځه په شکل کې راغلې. نن درته په دې موضوع باندې مسله کوم. دا هم د اختر سره تعلق لري. بیګا تقریبا مونږ ناسو فلاني ځای کې دومره ګواهانو مشورې ده، فلاني ځای کې دومره ولیدله. بیا اخیرو مردان والو د 18 ګواهانو ګواهي واخیسته او داسې ډېر جوړېدل. د اختر اعلان یې وکړو. د هغې نه پس پېښور کې موږ یو شاګرد پکې ناست دي، هلته مې بیا ټلیفون کاوه، ما یې لکه د پېښور حالات راته ووایه. اول یو ګواه راغلی، بیا یې 5 شروع، بیا یې 10 ګواهان راورسېدل او 5 په لارې. موږ ویل د پېښور والو به م اعلان وکړي. د اختر اعلان وشول، ناڅاپه په فیسبوک لګیا شو، کمیټۍ والا یې ونیول او جیل ته یې بوتله او اختر نشته او حقه روژه ده، او فیسبوک والا پټکي والې او لاچن یې ته خوړلي او لګېدي. موږ ته هم ټلیفونونه شروع. تاسو د مردان د مولانو څه یې که د پېښور د علماو څه یې؟ ما یې موږ نه د مردان د هغې څه نه د پېښور والا څه. مونږ چې قرآن او حدیث څه ویلي هغې څه یې. 2 قسمه مولیان او علما یي. بعضې سرسري مولا یي، نو هغه حق په رجالو پېژني. د غټ مولا خبره وکړي وایي دا صحیح ده، چې لږ وړوکې مولا خبرې کوي دا غلطه ده. دا له سرسري مولا کوي. مردان د مولا په خوله اعلان وکړو چې اختر دی،
پیښور مولا ته غټ و هغه اعلان وکړ چې نه دی نو بیرته وی روجه شي اختر مه کوئ یو ځل یې وکړه بل ځل یې مه کوه نو مخکې به دې لږ صبر کړی وی پیښور اعلان ته به یې صبر کړی و بیا به یې د اختر اعلان کړی تاسو په ګېډه درد و چې اعلان دې کوو بعضې محققین علمایي هغه رجال په حق پیژني نحن نعرف الرجال بالحق الى الحق بالرجال مونږه حق په رجالو نه پیژنو مونږه رجال په حق پیژنو رجال په حق څنګه پیژنو چې سمه خبره کوله د قرآن او حدیث مطابق خبره کوله مونږ به بازالوی عالم دی اگر که علم یې لږ کړی او چې خبره د حدیث او د قرآن سره موافق نه وه مونږ دا مولا نه دی مونږ به داسې وایو قرآن شریف کې الله د آیات کې څلور دلیل ذکر کړي دي حرم شریف کې تهخانه کې موبایل چارج کوو نو په اهل حدیث وغوښتم ما موبایل چارج کوه هغې دا زما ځای دی ما دا حرم دی ستا ځای نه دی ابل عربي زما په طرف څه وایي د نیمه ګنټه وشو انتظار یې کوم زر ما ته وایي دا تسبیح بدعت دی ما ته ماله پته راکړه زه ته د اهل حدیثو د کتاب نه لیکم د پېښور یو مولا لیکلي د کونړ دی پېښور کې اوسېږي فتاوا دین الخالص هغه کې یو عنوان او رساله په تسبیح کې ده هغه کې حدیث نقل کړي او به راولېږم د هغه حوالې به راولېږم ما ته وایي دلایل څو دي ما یې څلور دي وایي دا چا ویلي ما دا قرآن کې راغلی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اے مسلمانانو د الله ومنئ او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنئ د الله منل خو کتاب الله د پیغمبر علیه السلام منل چې ژوندی نو پیغمبر علیه السلام نه به تپوس وکړي او به درته جواب درکړي چې وفاتي د جناب رسول الله وسلم د حدیثو نه به تپوس وکړي چې د نبی علیه السلام حدیثو کې څه دي دا دوه دلیله شو قرآن او حدیث دریم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله واولی الامر منکم دریم د عالمانو باندې اول الامر صحابه دو معناګانې نقل کړي دي یو معنا د صحابو نه نقل د عالمانو باندې بل معنا د صحابه کرامو نه نقل د حاکمانو باندې امام رازی رحمه الله دې له ترجیح ورکړي کې د عالمانو باندې شاہ عبد القادر صاحب دا سے ترجمہ کړي کې دوړو لوري جو اختیار والے ہیں دا چاو معنی کې دا اختیار دی نو د حاکمان هم فقیران دا ظاهر کې اختیار دی عالمان فقیران لدی د خلکو په زړونو حکومت دی عالمانو باندې د اجماع د امت شو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر که یو شي کې اختلاف راغی اختلاف به هله راځي چې قرآن او حدیث کې صراحتاً یو حکم نه وي نو به الله او رسول ته رد کوي معنا کتاب الله ته رد کوي هلته ول نظیر وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رد کوي معنا دا حدیث ته او پات نور سره رد کوي نظیر ول وګورئ دا غین استنباط وکړي دا قیاس شروع ادا سے بخاری شریف حدیث کې مراغلی قرآن د رحمت باران دی دا په باز زمکو کېږي هغه خوږې زمکې هغه وزان ته جذب کی نو خلکو له فصلونه ورکي دا مجتهدین دي مجتهدین د قرآن آیت ذهن ته کوز کې او سوچ پکې کوي جناب رسول الله سلام حدیث ذهن ته کوز کې او سوچ پکې کوي دا غیره مسلې راو بس مسلو په شکل کې هغه حدیث امت ته وړاندې کی بعض ازمکې داسې چې سخت ازمکې هغه هو به هو او به محفوظ کی هغه او به چې کم دی قوم ته محفوظ کی او قوم ته پیش شي دا محدثین حضرات دي هغه هو به هو د جناب رسول الله سلام الفاظ یاد کې امت ته ورسي
او دریم قسم داسې ځمکه ده چې هغه نه خوږه ځمکه ده چې اوبه جذب کړي او فصل وکړي او نظمو محفوظې کوي اوبه پرې وبهیږي ډاګه ده دا مونږ عام خلک یو په یو غوږ باندې خبره واورو او په بلې وباسو دا حدیث د بخاري کې مراد نو دا آیت مې ورته وویل من استدل بهذه الآية الأدلة الأربع مع الإمام الرازي من الإمام الرازي امام رازي څوک دی ما تاسو امام رازي څوک یم لوی عالم تیر شوی دی تفسیر یې لیکلی دی کتابونه هم دي افغانستان د علاقې او د هرات د علاقې لوی امام او عالم تیر شوی دی امام شافعي صاحب په مسلک سبحان الله عجیب الاستدلال نو دا څلور دلایل چې اختلاف راشي په اختر کې اختلاف راغی په روژه کې اختلاف راغی نو قرآن او حدیث ته وړاندې فقهاو ته وړاندې کا چې هغې دې مسله کې څه لیکلي زمونږ دا پټکې و یو فیسبوک ته کښېني بس دا چل دی دا فیصله بالکل غلطه شوې دا سبا حقه روژه ده روژې ونیسئ خلک یې ټول پریشانه یو ځل اعلان کوي وایي اختر دی او بل ځل اعلان کوي وایي روژه ده دا د فیسبوک شی دی مردان کې کمیټۍ فیصله کړې وله لاړ شه د یو پټکي په ځای دوه ووه او هغې ته مخې ته کښېنه او قرآن او حدیثو ته کښېنه که ته ته هېرېږې زه به درسره لاړ شم ما ته د مولین څه نه وایي ته به درسره لاړ شم او قاري صاحب مخې ته به کښېنو چې قاري صاحب د دې آیت نه تا فیصله خلاف کړې د دې حدیث نه تا فیصله خلاف کړې تا فیصله واپس واخلې به واخلي که نه اخېسته د هغې جومات کې مونږ اعلان وکړو هېرېږو د چا نه نه په هغه جومات کې به اعلان وکړو چې سبا روژه او اختر نشته اختر نشته سبا روژه ده نو قاري صاحب فیصله غلطه دا د فیسبوک شی دی که مسلمانان پریشانه که خلک پریشانه که یو ځل اعلان کوي اختر دی او بل ځل اعلان کوي زه خطا شوم روژه ده دا د فیسبوکونو شی نه دی آیات مې درته ویې قرآن ته وړاندې کا حدیثو ته وړاندې کا اجماع د امت ته وړاندې کا مجتهدین اقوالو ته وړاندې کا اخر دا مسله څنګه شوي د اختر دا مسله صحیح شوي غلطه شوي هغې بدله حل وباسي قرآن کې حل شته دی د هر څه حل او قرآن او حدیثو کې موجود دی خو موږ ناپوه یو بخاري او مسلم یو روایت نقل کړی دی یو ځل عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه حدیث فرمایا لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم الله په هغه زنانو لعنت لګلی چې خالونه ځان نه لګوي یا بلې نه لګوي طلب د خال دی کوي هغه زنانه چې په بلې زنانه په ویښتو کې زنانه ویښته ږدي یا بلې ته وایي زما په سر کې ویښته کېده او دارنګې نامسات چې ورځې نری کوي متنمسا کې طلب د دې کوي چې ورځې نری کا المتفلجه چې غاښونه نری کوي یو زنانه وه مولخه غونده وه کتابونه یې ویلو عبدالله بن مسعود فرمایي چې الله پې لعنت لګلی د الله کتاب خو قرآن دی قرآن خو ما د اول نه تر اخره پورې ویلی دی قرآن په ترجمه پیږم قرآن مې ویلی دی هغه کې خدا نشته عبدالله بن مسعود فرمایي لو قرأتیه لوجدتیه که تا قرآن ویلی وی دا به دې کې لیدلی وی تا قرآن نه دی ویلی قرآن کې دا شته کوم ځای کې دی قرآن کې خو ما ویلی نشته پکې په دې آیات کې دی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا هغه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي هغه راونیسئ عمل پې وکړئ چې د کم نه منع کړي وي د هغې نه منع شي یاد کې را نه کړه نبی اسلام حدیث راوړي دي چې کوم شی امر یې کړی په هغې به عمل کوو چې د کم نه منع کړي وي به نه کوو که دا د میاشتو لیدو مسله دا هم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي حدیثو کې موجود ده نن درته دې باره کې څو حدیث ویم حدیث خو متواتر دي
چا ټول حدیث ویل او ټول حوالې وی به ډېر اوږد وخت غواړي اوسو حدیث درته دی نقل کما چې حدیثو کې څه راغلي او زموږ فیسبوک والا څه کوي سو حدیث درته وایم او د هغې حوالې هم درته مختصر لږې لږې ووایم تفصیلي حوالې چې نو خو ډېرې اوږدېږي حوالې هم درته وایم او دارنګې د فقهاو اقوال هم درته نقل کوم عبدالله بن عمر رحمه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر رمضان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان ذکر کو فقال وی فرمایل لا تصوموا روزه منی سي حتى تروا الهلال حتى چې مش وای نه او لا تفطروا مې ماتوي حتى تروا حتى چې مش وای نه پاین غم علیکم کمه تر باندې پټ شو فقدروا له به اندازه وکړي نبی اسلام وی په لیدو روزه کوي په لیدو اختر کوي دا حدیث بخاری سے هم نقل کړی دی ہمارا مکتبه رحمانی والا سفیری کلی هغه کې د حدیث نمبر یې موصل د حدیث نمبر هم درته شوی مکتبه رحمانیه اول جلد 346 صفحه بخاری شریف کتاب الصوم دے 11 نمبر باب دے اور حدیث دے 1906 نمبر بخاری کے 1906 نمبر حدیث دا حدیث مسلم شریف هم نقل کړی دی هم د رحمانی مکتبه صفحه درته ویم 405 صفحه او اول جلد او حدیث 2498 نمبر دی 2498 نمبر دا حدیث نسائی نقل کړی دی 329 صفحه اول جلد هغه رحمانیه مکتبه دا حدیث نمبر دی 2122 نمبر دا حدیث ابو داود هم نقل کړی دی اول جلد رحمانیه مکتبه 337 صفحه 337 او حدیث نمبر دی 3320 نمبر 3320 نمبر دا حدیث ابن ماجه هم نقل کړی دی 232 صفحه رحمانیه مکتبه او حدیث دی 1654 نمبر او دا حدیث موطا امام محمد صاحب نقل کړی دی 168 صفحه او هغه رحمانیه مکتبه او وی قال محمد امام ابو حنیفه صاحب شاګرد دی امام محمد صاحب به ناخذو پدې باندې موږ عمل کو او قول ابي حنیفه رحمه الله تعالی دا موږ د امام صاحب مذهب دی اذا لیدونه مې روزه کوي لیدونه کوجه کوي دا امام مالک سے موطا امام مالک کی نقل کړی دی هغه کې 190 صفحه او حدیث دی 572 نمبر 572 نمبر حدیث دا عبد الله بن عمر یو حدیث نبی اسلام ته خبر واضح چې مې شوي نه روزه کوي چې مې شوي نه کوجه کوي مې شولې در سمردان والا اعلان دا درته حدیث ویما د ورځې په ورځ باندې زمونږ مذهب داري ترمذی او امام شافعی صاحب او امام احمد صاحب او عبد الله بن عمر صاحب او اکثر علما دا مذهب دي کوریزی او کنه روزه د یو کس په گواہی سره نیولې شي او دا اختر په دوه گواهانو په گواہی سره کولې شي زمونږ امام صاحب دا حدیث د ورځې د سره لګي په اسمان کې وریځي او علت او مېش نقکاری ګرد غباري نو په رمضان کې د یو گواه په گواهی سره روزه نیول شي او چې عادلی او اختر د دوه گواهانو عادلانو په گواهی سره کولای شي چې وریځي او زمونږ د امام صاحب دا مذهب دی چې ورځ نه وي نو جماعزي مشرط دی جماعزي مبسوم رہی د دې خاص مقدار معین نه دی ځنې وخت کې 15 کسان پیش شي هغه 15 کسانو باندې د قاضي یقین راشي دا غي په گواهی هم فیصله کول شي ځنې وخت کې بلس کسان یو خو فاسقان وي د قاضي سره به وبنس کېدل سو باقي هم فیصله نشي کولای
قاضي له اعتبار دی، فیسبوک والا اعتبار نه دی. د ګواه مخ یې نه لیدلی، فیسبوک کې اوري چې دا ګواهان معتبر دي. لکه تا خو ګواهان لیدلي هم نه دي، ته کور ناست تا ګواهان څه لیدلي؟ مونږ دي که نه دي؟ روژه نیونکي دي که نه دي؟ نیکان دي که نه دي؟ تا فیسبوک ته کښېنې او لګې شي. دویم حدیث تر دې نه زیات صریح ویمه. سعید بن عمر فرمایي انه سمع ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم، چې د عبدالله بن عمر رحمه الله اورېدلي دي، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت کوي ان امة امیة. دې عبارت ته ګورئ، ښه نبی علیه السلام وایي او صحیح حدیث دی، متفقون علیه حدیث ته وایي. بخاري مسلم نقل کړی، ضعیف حدیث نه دی. په حدیثو کې اوله درجه صحیح هغه دی چې بخاري مسلم نقل کړی. دا په ټولو حدیثو کې نمبر 1 صحیح حدیث دی، نمبر 1 صحیح حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي ان امة امیة، موږ انپړ امت لا نكتب ولا نحسب، موږ لیکل نه کوو، موږ حسابونه نه کوو. اشار هكذا وهكذا وهكذا، یو ځل داسې وکړي اشار هكذا وهكذا وهكذا، دا څونه شوي؟ 10 شوي. او بیا وایي اشار هكذا وهكذا وهكذا، دا یو کوته آرامه کړه. اوس څه شوي؟ یو کم 10 شوي. کله کله میاشت 10 شوي، یعنی مرتن 30 29 او مرتن 30. کله میاشت یو کم 10 شوي او کله د 10 شوي. دا بخاری روایت نقل کړی دی. بخاری کې 347 سفره، اول جلد رحمانیه مکتبه ده، د حدیث نمبر ده 1913 نمبر. مسلم دا نقل کړی دی 406 سفره او حدیث ده 2511 نمبر. او دا حدیث نسائی نقل کړی دی، هغه رحمانیه مکتبه حواله ته 331 سفره، اول جلد او حدیث نمبر ده 2141. په مختلفو سندونو سره نقل کړی. دا ابو داود هم نقل کړی دی 337 سفر اول جلد رحمانیه مکتبه حدیث 2319 نمبر. هدا کې دارال نبی اسلام موږ حسابونه کتابونه نه کوو. او چې مې شم له درو ځکه وایو یو اوس به مفتی ګوره ریاضي والا وایي، ریاضي والا وایي چې مېش نه لیدل کېږي، مسمویات والا وایي دې مولیانو ریاضي نه دی ویلي. نبی اسلام موږ ریاضي نه دی ویلي. دا د نبی اسلام نه چوت مولیان. نبی اسلام موږ نه پړو ماتي مکه خپل پتی باندې پړوي. موږ ریاضیانه حسابونه کتابونه نه دی ویلي. او چې مېش لیدل شو ثبوت راته روزه کوي، او چې مېش لیدل شو ثبوت راته اختر کوي. هغه کې مردان ته تللی مو داسې یو قلقلا غوندې استاد او شیخ النساء او د جنکو شیخ ما هونه پیژندم. استادان یاد کړو دی ریاضي نه دی، ما ته ناس ومې پیژاند. اصل ما ته وایي نبی علیہ السلام ویلي دي کنه ان غم علیکم فاقدروا له 30 فاعدوا 30. چې مې شروع کا شو نو به درس پورا پیدا حساب نه دی، ما چې مې شروع کا شو حساب پکې تا ته خو د حدیث الټه چلیږي. مېش مونږ له شوی راته حسابونه دا حدیث الټه نه شو. نبی علیہ السلام وایي چې مې شروع کا چې حساب وکړه درس شعبان پورا کوي روزه نیسي په یو کم درشم باندې د اختر مې شروع کا شو به دینه مونږ به حساب وکړه درس روزي 19 نبی اختر وکړه. نبی اسلام حدیث یو چا نه ته بل چا ته چې مولا به تا به جنکو استاد نه وي ته بنین استاد لکانو ته بناس جنکو مجلس پتا باندې اثر کړي دماغ دې کار نه کوي. د حدیث الټا پتو ورکه وګوره حساب په کې راغلی دی کنه. ما موږ صاحب صحابه ریاضي ویلو، مفتی صاحب نبی علیہ السلام ریاضي ویلو، الته بس کې هغه مونږ ان پړو مت یو. دا یو دغه حواله درته ویم، د فقه عبارت درته یو ویم. په دې باره کې زموږ فقها او ټولو په دې رد کړی چې ریاضي له اعتبار نشته.
چې میاشت چا ولیدل او ریاضي والو یې نه لیدلی شي موږ به شهادت له اعتبار ورکوو ریاضي له اعتبار نه ورکوو ځکه نبی علیه السلام موږ ریاضي نه دي ویلي او چې د میاشتې ثبوت راته او شهادت راته روژه کوئ او اختر کوئ دا یې نه دي ویلي چې ساینس او ریاضي ویلي او